لہذا بعض داسې بے دینه او بے عقل و گمراه خلق بدا وایي چې مولوی جبار صاحب سړی د خدای پاک د رحمت څخه نه امید کوي او یا د رحمت سے مایوسه کوي الیاذ بالله. هغه څه خلک دي دا خبره شپه غور باندې واوري چې زه څوک د خدای د رحمت څخه نه امید کوم. لہذا کچیر ما په یو ګناه کبیره باندې یو څوک الیاذ بالله کافر بللی فرض کړه کمای وخت دا ویل دي چې یاره کچا ژر خرول ده الیاذ بالله دا کافر، یا یو چا زناکاری کړی ده دا کافر دی الیاذ بالله. یعنی په ګناه کبیره سره ما څوک کافر کړی نه دی، نه کتاب کافر کړی دی، نه په حدیثو کې کافر ورته ویل شوی. په ګناه کبیره باندې څوک کافر کیږي نه. نو لہذا ما تر اوسه پرې دا چاته نه دی ویلي چې په دا پلانکۍ ګناه کبیره سره ته کافر شولې. نو که چیرې دا رقم ما ورته ویلي چې یاره په دا پلانکۍ ګناه کبیره سره ته کافر یې، نو حقیقت د خدای د رحمت څخه څوک نه امیده کولی. او کما په یوې خطایي ګناه سره و یو چا ته جهنمي ویلی چې په دې باندې ته جهنمي شولې، ستا دا خطایي په خطا کې تاسو دا ګناه وشوله، بس تا د پاره جهنم لازمي شول، ته جهنمي. نو حقیقت هم د خدای د رحمت څخه مسلمان نه امید کولی. دا معنی دي کوي. البته نو کچيري یو انسان 24 غنټه په ګناهو او د الله جل جلاله د رسول په نافرمانی کې ډوبي، لکه زناکاری یا غیبت کول یا ژر خریل، یعنی د خپل نفس په خواهشاتو کې ډوبي، او د بی عقل دا وایي چې بس مې شوروا خدای مهربان دی، بس مې شور که زناکاری کوم که غیبت کوم که ژر خروم او که هر بد عملی کوم، بس خدای مهربان دی خبر خلاص. نو د دې په باره کې زه دا نه وایم، دا خبرې زه نه ورته کوم، بلکې د الله رسول د دا رقم بی عقل او نافرمانه انسان په باره کې فرمایي چې الکیس من دان نفسه، عقل من انسان هغه څوک دی چې خپل ځان یې وپېژندی، وعمل لما بعد الموت، او د ما بعد زندګۍ دپاره ښه اعمال خپل کړي، ښه عمل وکړي چې هغه قبر دی یا ورځ د قیامت ده. والعاجز من اتبع هواه وتمنى على الله، او بعقل انسان گمراه انسان هغه څوک دی چې د خپل خواهشاتو موافق زندگی په دنیا کې تیری، وتمنى على الله، او دا کوي چې خدای پاک غفور رحیم دی. میشور ظالم خو د زنا څخه خدای بند کړي، د غیبت خدای بند کړي، د رشوت خدای بند کړي، د سودخوري څخه خدای بند کړي، د وشوزو تواش د بے پردګۍ څخه خدای بند کړي. نو په دې کې بیا د علماو څه نقصان چې علما دا خبر بیا درته وایي کې او تی وایي چې دا د خدای د رحمت څخه نه امید کول. بلکې دا یو خبره درته کوم، ایمان خالی پر رجا کې نه دی رجا په څنګ کې دی، بلکې د الله رسول فرمایي چې ایمان د امید او د خوف، یعنی د خوف او د رجا په مابین کې دی. پر شو اعمالو باندې به د الله جل جلاله څخه امید د خدای د رضا او د جنت، پر بدو اعمالو باندې به د خوف د خدای تعالی د عذاب څخه. دې ته ایمان وایي، دې ته ایمان وایي. ایمان چې دی د خوف او د رجا په مابین کې دی. یو اړخ ته به خوف وي، بل اړخ ته به چی شي امید. د شو اعمالو سبب دی امید د خدای د رضا او د دخول د جنت، د بدو اعمالو په وجه باندې به د خدای د عذاب څخه خوف. دې ته ایمان وایي. دا د خدای رسول فرمایي. په دې کې نور خبرې به کې ډېرې خو دا مختصرا درته وایم.